دلته یو اهمه مسله ده زمونږ د پښتنو سره متعلق. کله چې والد سے وفات شي او داغه میراث تقسیمیږي، نو زامن ډېر په جرأت سره کله چې میراث تقسیمي، نو ټول په خپل ورونو مینس کې تقسیم کی، خويندو ته پکې میراث نه ورکړي. نو په دې کې بیا بعضی پښتانه د سې دي چې د خويندو په میراث کې اړه حق شته نه، بعض خو پکې د جهالت په انتها باندې دي، د سره حق منی نه. د قران کریم په آیاتونو کې ثابت دي د خويندو هم حق شته، حدیث مبارکونه ثابت دي د خويندو هم حق شته. نو بعضی پښتانه خو د سې دي چې د سره د خويندو حق منی نه، بعضی داسې وی چې د خويندو حق منی چې واقعي حق شته مونږ منو خو ورګي نه، نن سبا کوي ټال مټول کوي. یا ساته څنګه حق چې د یو زوی دی د پلار په میراث کې، هم د کشان حق دا د لور هم دی. دا خپل طرف نه څه خرڅه نه ده چې خور له ور کوي، دا خو د پلار په میراث کې چې کم دا غلور حق ته هغه ادا کوي. رور له پکار دادی چې په صحیح طریقې سره هغه د پلار حق خپل خور ته یعنی هغه لور ته حواله کی. بده معنی د احسان نه کوي چې مونږ تعالی حق درکو او دا زموږ د خپل جب خرڅه ده، دا څه نه ده. او کو نه ورګي نو دا شرعاً ظالم دی، حرام خور دی، حرام خور دی. دا پردې حق وی لګیا دی. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من قطع میراث وارثه، څوک چې د یو وارث میراث هړب کی وی خوري ورینه کی حقدار تا، قطع الله میراثه من الجنه یوم القیامه، د قیامت پورس چې د په حصہ کې کم جنت په میراث کې رسی، الله رب العزت پدا د دک میراث نه د جنت نه محروم کی، او د دغه حساب هم د کم وارث ته ورکړي شي، کم وارث چې ظلمن د خپل وارث نه میراث خوړل دی او هړب کړي دی. دا داسې نه ده چې خور ته د میراث ورکو نو بس خبره ده، کو ور دې نکړو نو بس خیر دې څه مسله نشته، داسې نه ده جی. او زمون په ورته کې بیا دا د خلکو د خلونو د ځان بچ کولو لپاره یو عجیبه غونډه هیله کوي. خور تلار شي جی او دوی په دې کار دی خره ته پته د غریبانان یو، دا خپل حق ته ماته معاف کا، په میراث کې چې کم حق رسید ماته معاف کا. علما فرمایي کو یو انسان مجبور کړي شي د میراث نه د پرغستو باندې چې خپل حق ته معاف کا، هغه په خپل باندې وي چې ما معاف کو نه معاف کیږي، ولې د زړه رضامندیا به نشته، خپل حق نه معاف کیږي د میراث کې. حال بتا حکم داده چې میراث په تقسیم شي، زامنو تخپل حصہ، لوریانو تخپل حصہ، ټولو کې بخپل خپل حصے تقسیم شي، قبضه به بیو کی. دا غي نه پس کو یو ورور وای چې یار زما خپل گزاره خولي کیږي، دا حصہ ز خپل خور ته ورکوم، یا یو خور وای چې زما خپل گزاره روانه ده، دا خپل حصہ ز ورور ته وقف کوم، نو د تقسیم نه پس دا صورت بیا جایز ده. خو لیکن د تقسیم نه مخکې خور له دعوت ورکول، هغه سره نرمه سره پیش راتلل چې ما خپل حصہ معاف کی، بدی سره نه معاف کیږي. بیا چې حصہ نه ورکړي څه کوي، رونه بیا د جمعرات په شپه باندې یا د جمعې په شپه باندې یو کیلو روزي واخلي، الګ وسره چڼه مې واخلي، چینی وسره واخلي، روح حافظه یو ښه بوتل ولا واخلي، خور له یو سيزونګه دا خور حق ادا کړ، بده باندې نه خلاصيږي، دا د هغه شرعي حق ته او تی ول د خپل جب نه ورکه، د پلار نه چې د کم مال پاتې دي، تا همت سره جرأت سره خپل حصہ واغستا، همت او کاغې نه خپل حصہ ورکه، کو نه ورکه حرام خوره کې مبتلا ہے. علماء لیکلي دي د بن نوری فتوا ده، کو یو انسان په حرام خوره کې مبتلا دی، حرام مال خوري، نو کدا منځونه کوي، عبادتونه کوي، روزي نيسي، تهجد کوي، تلاوتونه کوي، ذکرونه کوي، تمام عبادت پابندۍ سره کوي، اگر چې دتا د ذمه نه دا عبادت ادا شي، فرض یو بل فرض ادا شي، خو لیکن بده چې کم اجر ملاوي دو کامل اجر نه دا سړی محروم دی.
کامل اجر به ودانه ملاويږي. نن سبا راشه زموږ د پښتنو په معاشره کې وګورئ د خويندو حق مکمل هړپ کېږي، مکمل دومره رحم به څوک نه کوي. په چل ول باندې په مختلفو حلو بهانو باندې په قسمونه خوړلو سره خور مجبور کی راضی کی په کاغذ باندې ته ګوتو لګي. زه دې ذمہوار مخوره حق په زړه در کوم پریشان کېږم ما دا نورې کو درکې کو نه درکې زه دې ذمہوار ګوتو لګوا زنانه خو بس پرور خپو کېږي کنه ګوتو وتو لګي پرور یې غټ ظالم مخېږي. دا ټول خبره نه ده جی. الحمدلله زموږ په معاشره کې داسې خلک مشته چې په خپل ذمه باندې د 4 روپے اتانیس حق هم نه پریدي، او چېرته حق پې راشي نو خوب ولا خوند نه ورکوي، سکون ورته نه میلاویږي څو پورې چې حق حقدار ته رسولی نه. الحمدلله داسې خلک هم شته. د دې بعضو دا کوتاهیان دي. الله رب العزت په تپوس کوي په دنیا کې د ادایګي ونه کړه، آخرت کې بدن الله ادایګي کوي. او هغه په داسې میدان وي داسې د انصاف عدالت وي چې الته به رشوت نه چلیږي. دلته هم په پیسو باندې وکیل واخلو، په پیسو باندې جج واخلو، د پیسو مطابق زمون په حق کې فیصله کیږي. الته به دا خبرې نه. رب ذوالجلال به د خپل شان مطابق په عرش د کرسی باندې جلوه فرماوي کما یلیک بشانه. او د دوانو جانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اب وکیل وی وکالت وکړي. نو چې داسې منصف بادشاہ جج وي او داسې رحیم کریم ذات هغه وکیل وي، نو دلته چرته ظلم کېدی شي؟ صاحب حق ته حق ملاویږي. در دې پورې به حق ملاویږي چې حیوانات دي، حیوانات هغوی به هم یو حیوان بجی مطالبو کې حدیث مفهوم داسې دی چې زه د ښکرو والا حیوان په ښکره باندې والم په دنیا کې، نو چې دا کم بې ښکرو حیوان دی دته به ښکرې ورکړي شي چې واله تیم ووهه هغه شان. دا حق په مدا شي چې سبا څوکونه وایي چې د الله په عدالت کې ظلم وشو ما سره، ما ته حق میلاو نه شو. د هغې نه پس به دا ټول حیوانات دا به خاورې شي، صرف انسان به پاتې شي. نو د لپاره به د جنت او جهنم فیصله بیا کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من اخذ شبرا من الارض ظلما، څوک چې د ظلم په وجه باندې